هندوستان کې یو هندو ډېر غریبو غریبۍ او قرضدارانو سم راتنګ کا ښځې ته یې وې ښځې څه وکړو ورته وې سړیه که دې خوښه دا کلی به پرېږدو او بل کلي ته به لاړ شو کله کله سړی د هجرت په وجه هم ښه کېږي وې صحیح ده بل کلي ته لاړه او کور یې په کرایه ونیوه سار به دا هندو ته مزدورۍ ته ماښام به راتله ښځې ته یې وې چې ستا څوک مني دا به یې حالي غریبي مو همغسې ده او د کور کرایه هم راپسې را روانه ده یو ماښام را روان دی توره خلطۍ پیدا کړه چې پیدا یې کړه د دا ګمان وکړو چې دا سمې ډېرې روپۍ دي پکې یو غټه ګته پکې پرته ده کور ته یې راوړه او ښځې ته یې وې ښځې دومره مالداره شوم چې انشاءالله بیا به غریب نه شم روپۍ مې پیدا کړې ودرېږه چې دا خلک لږ ویده شي بیا به یې روباسو ماخوستن چې ناوخته شو او خلطۍ راواغسته خلاص یې کړه چې وې کته قرآن کریم پکې پروت ښځې ورته وې وسړیه دا روپۍ نه دي دا د مسلمانانو هغه کتاب دی راوړی زمونږ خو هسې حالات خرابه شو اوس که د مسلمانانو د خدای کتاب بېادبي وکړو اب هم راته غوسه شي نور به مو کار خرابه شي زر داویسه د مسلمانانو جومات ته هغه ورته وې ښځې اوس به مسلمانان ویدی ناوخته دی مسلمانان د 3 بجو وخت کې راپورته کېږي او خپل رب ته سجدې لګئ 3 بجو پورې به راسرئ بیا به یې وروړم وی ښه بیا دواړه نه ویده کېږو یو به خوب وکړو بیا به بل نو دې ښځې په سر باندې دا قرآن کریم کې سړي ته یې وی ته ویده شه ستړی ټوله شپه یې وژړل ای د مسلمانانو ربه زما دا میړه دا کتاب په غلطۍ کې راوړی دی موږ د دې په قدر نه پوهېږو چې څنګه قدر یې وکړو و ای د مسلمانانو ربه که موږ نه پکې بېادبي شوي نو ته مو معاف که ټوله شپه یې چغې ووهلې 12 بجې شوې میړه یې راپورته که ویلې اوس ته په ژړا شه هغه په سر کېښو ای د مسلمانانو خدایا ما ستا کتاب په غلطۍ راوړی ته مو معاف که که بېادبي را نه شوي رانه خفه نه شې ټوله شپه یې چغې ووهلې او ویې ژړل 3 بجې چې راغ 3 بجې چې شوې د مسلمانانو یو غټ جومات ته راغی چې ویې کته جومات ډک دی د مسلمانانو ورته وی و مسلمانانو بیګا ماښام ما ستاسو کتاب په غلطۍ کې وړی دی نیمه شپه مې ښځې په سر ایښی دی او ژړلي دي ستاسو رب ته چې د دې بېادبي رانه ونه شي او نیمه شپه ما ژړلي دي نو دی په ژړا شه ورته وی و مسلمانانو خپل رب ته زما شکایت نه کوي زه خو نه پوهېږم مسلمانان را جمع شوي وو بادشاه یې مړو بادشاه یې مقرره یو بل ته وکته وی دا ده چې څنګه د قرآن کریم قدر وکړه دومره خو مونږ او تاسو نه کوو خوښه مو نه ده چې عمده بادشاه ورته وی ویندو که مسلمانېږي چې بادشاه دې کوو ورته وی زه به ښځې نه پوښتنه وکړم کور ته لاړه ښځې ته یې وی مسلمانان مې بادشاه کوي خو که مسلمانېږم نو څنګه وکړم ورته وی سړیه دا هندوتوب ماته ډېر سپېره ښکاري بس مسلمان شه هغه راغی مسلمانېږم مسلمان شه او بادشاه شه یوه شپه د قرآن کریم قدر کړه یو حافظ ورته راغی د قرآن کریم
ورته وی بادشاه صاحب ته ډېر ښه سړی او زه د قرآن کریم حافظ یم، ماله لږې روپۍ راکړه، غریب یم. ورته وی د قرآن کریم حافظ او روپۍ غواړئ، تاله ما روپۍ ساتلي دي. کور ته لاړه او کوتک یې راپورته که د توت. دا کوتکونه دوه قسمه، یو نه یې دا زخې لرې کړي، یو نه یې نه و لرې کړی. داسې کوتک یې راوړه چې زخې ترې لرې کړې نه وې او ورته ویني سم یې ووهه. ورته وی ته د قرآن کریم حافظ او ما نه غواړې، ما یو شپه د قرآن کریم خط قدر کړی دی الله بادشاه تخته. دیم نر حافظ و، لاړه د غر یو لمن ته او په هغې کې تلاوت شروع کړه. خلکو به پاده راوسته، پاده خو پېژنئ، پاده به یې راوسته او هلته به یې سرول. ماشومانو ته یې وی چې چا دا مال سره وی کومه ډوډۍ چې دنه زیاتي شي نو هغه بیا ما ته راکوئ، هغه وچه ډوډۍ به هغه ته ورکوئ. مورګانو دې هلکانو ته وی چې تاسو به کله مال سره نو ډوډۍ به مو ماښام وچه راوړه، اوس یې نه راوړئ. نو دا څنګه ډوډۍ کمیږي در باندې؟ وی نه مورې، وی هلته د غره په لمن کې د قرآن کریم حافظ دی، هغه راته وی دا وچه ډوډۍ ما ته راکوه، زه به یې خورم. ورته وی و بچیا د قرآن کریم حافظ باندې وچه ډوډۍ خورئ، نور چې ځئ ځان سره به یوه پراټه ګرمه د قرآن کریم حافظ ته وړئ. هغوی به چې تله نو یو ګرمه پراټه به مورګان ورکړه او دی لګیا و بس تلاوت یې کو، دی ته یې کار ویلی و. پراټې شروع شوې، رو رو شهرت زیات، څوک به چې راغی او دم به یې که او دعا به یې ورته وکړه، الله به روغ. خلکو ورته بیا یو جونګړه جوړه کړه، بیا ورته یو کور جوړ کړ، ښایسته باغچه، بیا لنګر شروع شو. بادشاه ته چوي دلته د قرآن کریم یو حافظ پیدا شوی او مستجاب الدعوات ته، څوک ورشي دعا ورته وکړي الله دعا قبلوي. دیم ورغی دته هم دعا وکړه، بیا ورته وی حافظ صاحب زه بادشاه یم، دا زما چیټ واله که لنګر کې دې څه کمی کوي نو بیا به دا وزیر د خزانې درته راوړي. ورته وی بادشاه صاحب که ستا بادشاهۍ کې څه کمیږي نو ما ته وایه، ما ته الله داسې بادشاهي را کړې ده چې دا نه کمیږي. زه دې وپېژندم څوک یم؟ وی نه، وی زه د قرآن کریم هغه حافظ م چې تا نه مې روپۍ غوښتې وي او سم دې ووالم. نو دا عام کتاب نه دی ګوره، دې سره چې چا مینه کړې ده هغه یې بادشاه کړ. دا موږ او تاسو چې کار مو صحیح نه دی هلته ورسره مینه نه کوو، چل ول کوو.